ستا چې مخ پټ کو نو غزار دی وکو یو ځل بیا د اختر مبارکي وایم اختر مو ډېر مبارک شه زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم چې دغه فن نه تاسو کنارکشي ولې اختیار کړې وه ای زما زړه زما ځانه ارسا مې ستا په نوم ده السلام علیکم ګرانو کتونکو د ټول ناول تاسو ته یو ځل بیا د اختر مبارکي وایم اختر مو ډېر مبارک شه څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ نننی چې کوم اختر دی د غټ اختر چې کوم دی دا موږ د هنرمندانو سره مناوو نن راسره داسې یو ګلوکار داسې یو فنکار چې هغه تقریبا د نن نه 15 کاله وړاندې 10-12 ګانې کړې وې خو دغه ګانې چې کله دوی ریلیز شولې نو خلکو به دغه پوښتنه به یې کوله دغه ویناګانې به یې کولې چې دا د رحیم شاه او د شهسوار سره رشته دار دی خو نن راسره همدغه ګلوکار چې کوم دی دغه فنکار راسره نن موجود دی طارق شاه لاول درته طارق شاه د اختر مبارکي درکوم ستاسو دې مبارک شي ډېره مننه طارق شاه وروره اختر دې مناو کو نن موږ پروګرام چې کوم دی زموږ د هنرمندانو دی دې کې موږ د سوات چې څومره هنرمندان دي تقریبا ټولو باندې دا کوشش کوو چې هغوی موږ سره په دې پروګرام کې شامل شي خو ستاسو تقریبا د نن نه یو 15 کاله وړاندې تاسو د فنکارۍ د سټیج ته راوتي وئ دې ځای ته راغلي وئ د هغې نه پس تاسو بیا هغه فنکاري هغه ګانې ختمې شولې چونکې دغه وخت کې د خلکو دا دغه هم کوو چې یا دا د رحیم شاه یا د شهسوار سره رشته دار راځي دا هم راته واضحه کوي او دا راته ووایئ چې دغه فن نه تاسو کنارکشي ولې اختیار کړې وه بسم الله الرحمن الرحیم لومړنۍ خبره خو زه دا کومه چې زه ستاسو د چینل ډېره شکریه ادا کومه چې موږ له په دومره مشکل وخت کې ټایم راکړو او تاسو دا خبره وکړه چې رحیم شاه خپل که نه شهسوار نو دا خو خیر انسان دی هر پیس انسان سره لګي که نه دا خو رحیم شاه او شهسوار اواز یو شانتې دی که نه خلک ویا دا د رحیم شاه خوری دی نو لکه په منځ کې څه نو دا خو داسې انسان دی هر پیس انسان ته لګي که نه نو شهسوار رحیم شاه زما څه نه دي خو لکه زمونږ د پیر خلک دی که نه زمونږ وروڼه دي د پیر خلک دی ستاسو اواز هم څه ناڅه هغوی سره مشابهت کوي شکل هم سره مشابهت کوي نو په دې وجه باندې خلکو وایي چې طارق شاه او رحیم شاه داسې په رشته داران راځي نو خلک وایي چې ستا پیس ورسره هم لګي او اواز ورسره هم معمولي غونته کې لګي بس دا خو د الله ورکړل ده نو صحیح او دا وجه راته بیان کوي چې دغه کوم پیړ کې تاسو کله قدم کېښودو د دې نه بس کړي مولي دي جی بس ما خو 10-12 ګانې کړي دي شوګانې هم ما کړي دي او مسافر عالم ګانې ریلیز کړي دي او اخبار بردروال هم ګانې ریلیز کړي دي او خو بس هغه 10-12 ګانې مو کړي زه بیا سمازی نه وه لکه هغه وخت کې سپورټ مپورټ هم دونه نه و که نه مطلب لکه سینګران خو تاسو ته پته ډېر زیات دی که نه نو چا سپورټ مپورټ نه راکوو نو بس دوبۍ ته لاړم دوبۍ کې 15-16 کاله ومه جو اوس دغه کرونا کې راغلی یم کله چې کرونا راغلو زه بیا پاکستان ته رالم نو دوبۍ کې به مې هم کله ناکله چې پروګرامونه په دیرو کول ځان له خو زه اوس پاکستان ته چې رالم بس ویزه مې ختمه کړه نه ځم اوس مې بیا خواهش راوچت شوی دی زړه مې راوچت شوی دی چې یاره زه بیا راوځم دې فن ته نو څنګه بیا څنګه درکه راوځي تاسو ته ښه پته ده چې په دې کې څوک د سپورټ نه کوي نو دا کار ډېر زیات ګران دی ځکه چې دا په ریلیز کمې پیسې لګي په ګانه چې کمې پیسې لګي نو دا بیا د کوم طرفه راځي نو شکر دی کار مار خو الحمدلله برابر دی دوبۍ کې د ګټلي دا بیا لګي څه ورته ووایه جی 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 یو مینهوالو ته به څه ډالۍ کوئ بس ښکلې غونته کې ګانه به ورته ډالۍ کومه او چې مینهوال لږ خوشحاله شي نو مینهوالو څنګه هم خوښه ده د طارق شاه نه یو خوږه ګانه او هغه ګانه کومه چې د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې دوی ویلې وه او په هغې باندې خلکو په دوی باندې به دغه شکونه کول چې د دغه مخکینو سینګرانو سره رشته دار دي هغه ګانه به راته زمزمه کوي بلکل ولې به نه کوم ستا یادونو خو په زړه زری زری کړم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم ته چې داسې لرې لرې رانه ګرځې زوم دې خبرې تا ته در نږدې کړم ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو
خشول ډیرا چې انکار دی وکړو زما دوا د عمر کار دی وکړو زما دوا د عمر کار دی وکړو خش زلا سنوایم چې دغ دې پزړه زلا سنوایم چې دغ دې پزړه تا چې مخ پټ کو نو غزار دی وکړو تا چې مخ پټ کو نو غزار دی وکړو زما دوا د عمر کار دی وکړو زما دوا د عمر کار دی وکړو ډېر زبردست وایي تا چې مخ پټ کو نو ګزار دی وکړو زما دوا د عمر کار دی وکړو څنګه چې مخ یې پټ کو ګزار یې در باندې وکړو خو شاعر دی نو دوی کې هم دغه هم دا راته ووایه چې اوس دوباره را روانې فیلډ ته دوباره به پکې راځې او نو د چا نه متاثره شوی که دغه خپل فیلډ دی داسې بیا قدم پکې کېښودل غواړي یاره جي زه خو د بچپن نه رمشا خوښومه ډېر او د بچپن نه اورمه او لکه ډېر زیات رمشا زما خوښ دی او رمشا نه زه متاثره شوی یم نو د هغه ډېرې ګانې ما زده کړي پخوانۍ کله چې د هغه د ونلیل بم راووتو اوپیره هغه وخت کې زه له ماشوم وم نو هغه وخت نه چې زه رمشا لکه زه د اوسه پورې رمشا اورم بل څوک لکه هر یو سینګر په خپل خپل ځای دی خو لکه د چیسه پورې خبرې که نه خو لکه رمشا زما ډېر زیات خوښ دی جي دا را سره شریکه کوي تا مسافري کړې ده مسافر څنګه اختر د مسافرو څنګه نو مسافري خو سخت دی جي اختر در باندې راغلی دی په دې مسافري اختر را باندې ډېر راغلی دی جي درې څلور اختر په ما باندې دوبۍ کې راغلی وي روژه را باندې هم راغلی وه غټ اختر را باندې هم راغلی دی جي دا به تاسو ښه پیل کولی شئ تاسو ته به نن اندازه لګي چې نن دلته کې په تاسو اختر دی په مسافرو به اختر څنګه تېرېږي نو جي بس سخته خو ده جي خو بس هر سړی څه وکړي چې مسافري نه کوي کاروبار دی که نه چې مسافري نه کوي نو څه به کوي دا د خو په د پاکستان خو څه شته نه که نه او پاکستان خو بس دغه ښایسته ګورونه او ښایسته سیندونه ښایسته غرونه خو روپۍ پکې نشته جي او روپۍ پکې نشته پاکستان له خدای پاک ښایست ډېر زیات ورکړی دی خو مزدوري او بل ملک کې هغه به راوړي او هغه به بیا دلته کې خوري داسې ده زما په خیال پاکستان کې به خوري جي دغه خبره ده بلکل اوس تاسو راته دا ووایئ تاسو لومبنۍ ګانه کومه کړې وه هغه راته بغیر د هارمونیم نه زمزه کولی شئ بلکل جي کولی شم زما لونلی ګانه وه د مردان ایاز حسرت صاحب ما له کړې وه لونلی ګانه وه زما او هغه مو له کړې وه نو هغه ماشاءالله ډېره ښه چلېدلې وه ای زما زړه زما ځانا ارسا مې ستا په نوم ده بې له تا مرم جانانا بې له تا مرم جانانا هر سا مې ستا په نوم ده ای زما زړه زما ځانا ارسا مې ستا په نوم ده ای زما زړه زما ځانا ارسا مې ستا په نوم ده دا زما لومړنۍ ګاڼه وه جي ډېر زبردست خدای پاک ولې ډېر خوږ غږ ورکړی دی خو دغه وخت کې لږونده کې ارمان او په لږونده کې افسوس په دې خپل چارواکو باندې راشي چې هغوی زموږ دغه شانتې خوږ غږ لرونکي زموږ د ثقافت نه لرې ساتلي دي او زه دغه غوښتنه هم کومه د دې کیمرې په سترګه باندې دغه چارواکو نه چې هغوی زموږ د دې شوبز چې کوم ملګري دي د دوی لږونده کې ملاتړ وکړي د دوی لږونده کې مرسته وکړي چې دوی د خپل فن چې کوم دی هغه دنیا ته ښکاره کړي د پښتو د ثقافت چې کوم دی دا ژوندی وساتي پښتو ژبه ژوندی وساتي څه به ویل غواړي اخرې څه پیغام ورکوي زموږ کتونکو ته بس جي زه خو دا پیغام ورکومه چې کوم ځای کې مسافر دي کوم ځای کې پاکستان کې انګلینډ کې دوبۍ کې کم ملکونه کې چې ټول ملکونه یادومه او خدای پاک دې ښه په عزت کړي او خدای دې پې دا مسافري اسانه کړي
او زه هغو ته د زړه د کومې نه اختر مبارکي ورکوم او تاسو لم در کومه کیمرامین صاحب لم ورکوم او ټول ورکوم دی استاد لم ورکوم او زما استاد عمر انجم دی د هغه ډیر شکریا ادا کوم زما سره ډیر مهنت کړو د نن یو شپږ کاله مخکې او زه هغه شکریا ادا کوم او ډیره ډیره مهرباني بس دغه خبرې دې ما وکړې جي ډیره مننه طارق شاه وروره ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده زموږ د اختر د خوشحالو چې کوم پروګرامونه او هنرمندو سره روانو هغه پروګرامونو سلسله نن سر ته ورسېدله امید لرم چې بیا به تاسو سره موږ په یو نوي ډګر په یو نوي مقام کې په نوي ایشو سره ملاویږو تر هغه دمه خپل ورور صمد انجم له اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان